خیبر نیوز سره زه مدثر حسین د ایویټي نیټورک له طرف نه تاسو ټولو ته لوی اختر ډېر مبارک شه. نظر باجو په نیوز هیډلاینز. نن ټول ملک لوی اختر د مذهبي جوش او جذبې سره مانځلي کیږي. د ورځې آغاز د اختر د منځونو نه شوی، چرته جوماتونه او چرته په عیدګاه کې خلک د اختر مانځه لپاره راغونډ شوي وو. د اختر په منځونو کې د ملک د خوشحالۍ، سوکالۍ او مسلمان ملکونو کې امن لپاره خصوصي دعاګانې شوي. منځ وروستو خلکو یو بل ته د لوی اختر مبارکیانې ورکړي. قربانۍ څاروو لګولې پوره زور ورکړي دي خلکو له منډې. پرزوني دوران هم څاروو د میکسډ مارشل آرټ مظاهره کړې ده. فلاینګ کیک، بیک کیک او فل کیک پوره مهارتونه یې ښودلي دي. ځینې ځایونو کې څاروي تیزې لتو سره د قصاب نه هم بار پار خطا کړی دی. چېرته رسۍ ماته شوي او چېرته څاروي ځغلېدلې. پسې چړو هم څاروو له د تېښتې پوره موقع ورکړې وه. په کورونو کې د زنانو امتحان شروع دی. ښځو د باورچي خانو محاسونه سنبال کړي. چېرته پلاونه تیاریږي او چېرته تیکې، سیخ کباب، کړاهي، بیف نهاري هم د نن ورځې خصوصي ډیشز دي. د قربانو نه فارغ شوي سړي اوس کچن ته ګوري. انتظار کیږي چې کله به ذایقه‌دار خوراک تیار شي او دوی به پرې خپلې ګېډې وسروي. وزیر اعظم عمران خان پر نتیاګلي کې لوی اختر مانځي. وزیر اعظم سره د کوروداني نتیاګلي ته تللی صدر مملکت ډاکټر عارف علوي په فیصل مسجد اسلام آباد کې د لوی اختر مونځ ادا کړی. دواړو مشرانو د قوم په نامه پیغاماتو کې قوم له د اختر مبارکي ورکړې ده. وزیر خارجه شاه محمود قریشي په ملتان کې لوی اختر مانځي. شهباز شریف په لاهور او امیر جماعت اسلامي سراج الحق په منصوره کې د لوی اختر خوشحالۍ مانځي. وزیر اعلی محمود خان په سی ایم هاوس پیښور کې د اختر مونځ ادا کړی. په دغه موقع باندې د صوبایي کابینه اراکین شوکت یوسفزئی، کامران بنگش، آئی جی پولیس، چیف سیکرټري او نور اعلی چارواکي موجود وو. وزیر اعلی په جومات کې موجود خلکو سره د لوی اختر مبارکیانې کړي. د لوی اختر خوشحالیانې د خیبر نیوز ترڅنګ خیبر نیوز راوړي د خپل کتونکو لپاره د اختر خصوصي خپرونې چې په هغې کې به وي رنګارنګ پروګرامونه، د خندا نه ډک محفلونه، د ټوکو ټقالو خصوصي دورونه. د وزیر اعلی محمود خان اختر څنګه تیریږي دا به هم تاسو ګورئ زموږ اختر سپیشل پروګرام کې. پیښور کې د قربانۍ د څاروو علایشونه لرې کولو لپاره انتظامیه متحرک شوې ده. ځای په ځای باندې WSSP اهلکاران علایشونه راغونډوي. د مقصد لپاره 5,500 ګاډي استعمالیږي. انتظامیې له طرف نه په ولس باندې غږ شوی دی چې لرې کلمې وغیره بې ځایه مه غورځوئ. خپلې کوڅې، لارې او ښار صفا وساتئ. د پشکال د باران سلسله جاری ده. نن هم د ملک بالایي او وسطي سیمو کې وریځې په اسمان باندې خورې دي. ځای په ځای باندې باران هم ورېدلی دی. باران سره موسم خوشګوار شوی. محکمه موسمیات وایي چې سبا نه به موسم دوباره ګرمېدل شروع شي. پاکستان کې د کرونا وایرس په وجه نور 40 مریضان پاک ورسېدل. تیر 40 غنټو کې 2,509 تازه کیسز رپورټ شوي. د کرونا مثبت کیسز شرح د 50% نه اوړېدلې ده. د افغان سفیر لور سلسله علي خیل نوی غوا شوي. ټیکسي ډرایور بې ګناه دی. د وزیر داخله شیخ رشید احمد میډیا سره خبرې وایي چې زموږ د ملک بدنامول کوشش کیږي. زموږ خواهش دی چې سلسله علي خیل هم د تحقیقاتو برخه جوړه شي. FIR درج شوی دی خو سلسله افغانستان ته تللی ده. د یو کیس په بنیاد باندې افغان سفیر له د پاکستان نه نه تلل پکار. د افغان سفیر د لور کیس کې تحقیقاتو نه پس نتیجې ته نږدې شوي وو. د وزیر خارجه شاه محمود قریشي ملتان کې میډیا سره خبرې وایي چې حتمي نتیجې ته رسېدو لپاره د سفیر او دغه د لور بیانات ضروري دي. FATF باره کې د شاه محمود بیانامه چې اوس تور او سپین واضح شوي دي. بھارتی وزیر خارجه بیان نه ثابته شوه چې هندوستان دغه فورم د پاکستان خلاف استعمالوي. سبا چین ته ځم، چینی مشرانو سره به ملاقاتونه کوم. هغه خلک به ناکامه کوو څوک چې پاک چین دوستۍ خلاف سازشونه جوړوي.
افغان امن عمل لپاره د روس خصوصي استازي ضمیر کابلوف ویلي دي چې افغان طالبان امن ته چمتو دي. روسي میډیا ریپورټس مطابق کابلوف ویلي دي چې د طالبانو قیادت د نتیجې ته رسېدلې دي چې د افغان شخړې واحد حل سیاسي روغه جوړه ده. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون هم د پیګاسس جاسوسي سافټویر هدفو د فرنچ اخبار لیموند داوا وایي چې د صدر میکرون جاسوسي د افریقي ملک مراکش په هدایاتو باندې کېده. بل طرف ته مراکشي حکومت د میکرون د جاسوسۍ خبرونه بې بنیاد ګرځولي. نن په ټول ملک کې لوی اختر په مذهبي جوش او جذبې سره مانځلې کیږي. د ملک په لوی او وړو ښارونو کې د اختر د مونځ اجتماعات شوي دي چې پکې د ملک د سلامتیا لپاره دعاګانې غوښتلې شوي دي. مانځه نه پس خلکو څاروي راپرځولي دي او قربانیانې کیږي. حکومت هدایاتو په رڼا کې د لوی اختر مونځ د کرونا SOPs مطابق په جوماتونو او کولاو میدانونو کې ادا کړی شوی دی. د اختر په مانځه کې علماء کرام له طرف نه د اسلام د حقیقي سرلوړۍ او د امت مسلمه د سلامتیا او ترقۍ لپاره دعاګانې شوي دي. د اختر د مانځه په اجتماعاتو کې د جموں او کشمیر د مسلمانانو د ازادۍ لپاره هم خصوصي دعا شوې ده. دغه شان د کرونا وبا نه د خلاصي لپاره هم دعاګانې شوي دي. افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هم په جوماتونو او عیدګاه کې خصوصي دعاګانې شوي دي. د اختر مانځه وروستو خلکو یو بل ته ورترغاړوتې دي او د اختر د مبارکیانې ورکړې دي. دې نه پس خلکو قربانۍ شروع کړې وې. ځینې خلک د قربانو نه وزګار دي. اوس هغوی تکه بوټي او د دې سره سره شامي کباب پرنګا مختلف پکوانونه انجوای کوي او ځینې سیمو کې اوس هم خلک د کسابانو انتظار کوي. صدر مملکت ډاکټر عارف الوی وزیر داخله شیخ رشید احمد په فیصل مسجد اسلام آباد کې د اختر مونځ ادا کړی. وزیر اعظم عمران خان اختر مانځلو لپاره نتیا گلی ته تللی. شهباز شریف په لاهور کې اختر مانځي. شاه محمود قریشي په ملتان کې د اختر مونځ ادا کړی. امیر جماعت اسلامي سراج الحق په منصوره کې لوی اختر مانځي. وزیر اعظم عمران خان په نتیا گلی کې لوی اختر چوټیانې تیروي. صدر مملکت ډاکټر عارف الوی وزیر داخله شیخ رشید احمد په فیصل مسجد اسلام آباد کې د لوی اختر مونځ ادا کړی دی. وزیر خارجه شاه محمود قریشي او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د اختر مونځ په ملتان کې ادا کړی دی. دغه شان قائد حزب اختلاف شهباز شریف په لاهور کې او امیر جماعت اسلامي سراج الحق په منصوره کې د لوی اختر مونځونه ادا کړي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغان سفیر د لور اغوا کیس کې تحقیقاتو نه پس نتیجې ته نږدې رسېدلي وو. د افغان سفیر لور د تسلۍ مطابق FIR هم درج کړی شوی دی او چې په کوم ټیکسیانو کې هغې سفر کړی نو د هغه ټولو ډرایورانو بیانات ریکارډ کړی شوي دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي ملتان کې د اختر د مانځه ادایګۍ نه پس میډیا سره خبرې کړې دي. په دغه موقع باندې قریشي ویلي دي چې د افغان سفیر لور د مبینه اغوا متعلق تحقیقاتو نه پس اوس نتیجې ته نږدې شوي وو. حتمی نتیجې ته رسیدو لپاره به د افغان سفیر او دغه د لور مرسته پکار وي. قریشي زیاته کړې ده چې په 200 غنټو باندې مشتمل فوټیجز ترلاسه کړی شوي دي. دې نه علاوه د 250 تنانو نه د مبینه اغوا متعلق تحقیقات شوي دي. د فینانشل ایکشن ټاسک فورس متعلق د هندوستاني وزیر خارجه بیان حوالې سره رد عمل کې شاه محمود ویلي دي چې د بهارتي وزیر خارجه د بیان نه پس تور او سپین بالکل واضح شوي دي. هندوستان دغه عالمي فورم د پاکستان خلاف استعمالي. د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالولو چې متعلق کم کوششونه کیږي هغه ټول سازشونه به بې نقابه کوو. څوک چې د پاکستان او چین تعلقات خرابولو کوشش کوي نو د هغې خلکو خلاف به پاکستان او چین په شریکه باندې خپل کوششونه جاري ساتلي دي. قریشي دا هم ویلي دي چې زه سبا له چین ته ځم او د چیني قیادت سره به ملاقاتونه کوم. وزیر داخله شیخ رشید احمد ټول قوم ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. په دغه موقع باندې شیخ رشید ویلي دي چې د افغان سفیر لور اغوا شوې نه وه. دې سلسله کې چې کوم ابتدایي اطلاعات راغلي دي د هغې مطابق د افغان سفیر لور په یو څو غنټو کې دننه 4 ټیکسیانې بدلې کړې وې. پنډۍ کې میډیا سره خبرو په موقع باندې وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې د ملک د بدنامولو کوششونه کیږي. اسرائیل او بهارت زموږ خلاف هایبرډ جنگ کوي. په دغه جنگ کې اصل وسله میډیا ده. شیخ رشید مطابق د
افغان سفیر لور زمونږ هم لور ده. څو غنټو کې دغه جنۍ څلور ټیکسیانې بدلې کړې وې. د دې مطلب دا دی چې دلته د امن او امان هیڅ مسله نشته. جنۍ چې څومره ټیکسیانې بدلې کړې دي هغه ټول ډرایوران زموږ سره دي. د هغوی بیانات ریکارډ شوي دي. بظاهر دا د اغوا کیس نه دی. موږ ته د اغوا هیڅ ثبوت نه دی میلاو شوی. دا څو واقعې متعلق شیخ رشید وینا وه چې د واقعې اعلی سطحي تحقیقات روان دي. د واقعې متعلق وزارت خارجه غوره طریقې سره معلومات ورکولی شي. شیخ رشید وینا وه چې مریم نواز په کشمیر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف غیر پارلمانی جبه استعمالوي. پیپلز پارټي رهنما یوسف رضا ګیلاني ویلي دي چې د کشمیر الیکشن که شفاف طریقې سره وشو نو پیپلز پارټي به هلته کلین سویپ کوي. ښاغلي یوسف رضا ګیلاني ملتان کې د اختر د مانځه نه پس میډیا سره خبرې کړې دي او ټول قوم ته یې د اختر مبارکي ورکړې ده. سابقه وزیر اعظم میډیا سره خبرو دوران ویلي دي چې حکومت چلول د موجوده پیپلز د حوالې سره د تحریک انصاف د وس نه بهر خبره ده. هغه زیاته کړې ده چې په آزاد کشمیر کې شفاف طریقې سره الیکشن وشول نو ګټه به د پیپلز پارټي وي. هغه زیاته کړې ده چې د افغان سفیر د لور ورکېدو خبر تشویشناک دی. تحقیقات جاری دي. تمه ده چې ډېر ژر به اصل حقایق قوم ته په ډاګه شي. یوسف رضا ګیلاني د کابل په موجوده صورتحال باندې هم خبرې کړې دي. ویلي دي چې په کابل کې حالات ټیک وو نو د اسلام آباد حالات به هم ټیک وي.